نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحیم. زبندی ناچیز حافظ عبدالهادي تاسو په خدمت کې حاضر یم. تاسو سره یو څو خبرې شریک کول غواړم. نن زه د خپلو ملګرو او دوستانو سمیت په ضلع مردان کې تخبی کې موجود یم. په دې علاقه کې پخوا ډېر تکړه قومونه او ډېر مضبوط خلق پاتې کېده او په دې علاقه کې ډېر خوشاله وو. نن سبا خلق د ښارونو او د شهرونو طرف ته کوشش کوي چې لاړ شي په شهرونو کې آبادي وکړي، په ښارونو کې او هلته خوشاله اوسي. خو دا خلق په دې علاقه کې ډېر زیات خوشاله وو. په دې علاقو کې ځان لا داسې نقش و نگار هغوی کړی وو، داسې ګلکاري کړې ده چې د انسان سوچ فکر او عقل ورته حیران شي چې یاره دا لا کم قسم مخلوق وو چې داسې آبادي کړې دي. او آبادي څه چې په دې دور کې چې لکه سره رقم پلازي جوړېږي هغسې یو قسم پلازي جوړې کړې دي او 15 او شپږ منزله، بیا پکې سیړۍ هم دي، داسې ګلکاري شوې ده. نو آیا د انسان د لاسونو محلات تعمیرات موجود وي او انسان د دنیا نه خالی لاس لاړ شي د آخرت طرف ته او د قبر طرف ته نږدې شي؟ نو آیا انسان لا په هیڅ حالت کې او په هیڅ وخت کې خپل په اوقاتو باندې، خپل په عقل سوچ فکر باندې، خپل په مالدارۍ باندې، خپل په پهلوانۍ باندې فخر تکبر او غرور نه دی پکار؟ هر وخت د الله پاک یاد کې اوسېدل پکار دي. الله دې مالا او تاسو ټولو له د عمل کولو توفیق راکړي. او په اوریدو کې داسې راځي په دې تعمیراتو کې بورډونه لګېدلي دي، لیکایي پې شوې ده چې دا د بدمت تعمیراتو. بیا هغه خلقو دینه نقش و نگار کم بوتان وغیره هغې دې ځایونو وړي دي. د ملک پاکستان کم مشهور عجایبګر دي په لاهور کې، پینډۍ کې، اسلام آباد کې، په کراچۍ کې، ملتان کې، هغه ځایونو کې سیر دپاره او تفریح دپاره نقشونه ایښودي دي. نو انسان له پکار ده چې د داسې ځایونو ویزیټ وکړي، چکر ولګوي او داسې ځایونو نه انسان ته ډېر عبرت حاصلیږي او د آخرت یاد انسان ته رایاد شي چې دا لا کم قسم مخلوق او کم قسم دوی دا ګلکاري کړې ده چې لاندې فرش هم د ګټو، دیوالونه هم د ګټو او د پاسه دا چت دي، چت تاسو ته ښکاري دا هم د ګټو دی. چت کوم لرګی نه دی استعمال شوی، خاوره پکې نه دی استعمال شوی، چتونه هم د ګټو، فرش هم د ګټو او دا لارې پکې هم د ګټو، سیړۍ ښه مضبوطه ګلکاري پکې شوې دی. داسې نورې ډېرې قلې موجود دي په ملک پاکستان کې. اټک قله ده، شاهي قله ده په لاهور کې، نورې داسې قلې دي، تعمیرات دي چې د انسان عقل ورته حیران شي. او دا قله چې کومه ده دا اصل کې نور رستو طرف ته ده، هغه چې کوم ده په نور کې ده. نور کې موبایل ویډیو صحیح نه جوړي، بار ویډیو چې کوم دی هغه کټ کېږي. نو دا جی فی الحال زه په سوري کې ولاړ یم. دا یو مختصر غونې ویډیو ما جوړه کړه، انشاءالله ستاسو طرف ته په اپلوډ کوم، شیر کوم به انشاءالله. دا نقش و نگار جی تاسو ملاحظه کوي. جزاکم الله. په خبرو اترو کې څه کمې بیشې شوي وي، کمزوري شوي وي، بخښنه او معافي غواړو. خپل ورور عبدالهادي له اجازت ورکوي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.